غزوه قرقره القدر. دا بیا چې کله رمضان المبارک ختم شو موږ ویلو چې دا غزوه بدر چې ونه دا په 19 رمضان باندې شروع شو. هغه پوره تفصیل مخکې تیر شوی دی، هغه چې څوک نو هغه ته پته لګي چې دا مخکې ویل شي. بیا چې کله 19 رمضان باندې جنگون خطو غزوه بدر شروع شو نو د هغې نه چې واپس راغلو نو موږ وسني خبره وکړه د اول کې چې د رمضان المبارک 15 شپې پاتې وي چې دا عاصمه بنت مروان هغه قتل کړ. بیا چې کله رمضان المبارک ختم شو چې څنګه د شوال میاشت راښکاره شو نبی علیه السلام د اختر مونځ کوم چې ورته وړو کې اختر میاشت وایي چې د وړو کې اختر میاشت راښکاره شو نو نبی علیه السلام د اختر مونځ په جمع وکړو. بیا دغه د اختر میاشت ده موږ ورته د اختر میاشت وایو د موږ وایو د وړو کې اختر میاشت او په عربی کې ورته د شوال میاشت وایو. نو یو قول دار چې د رمضان مبارک کې لاسو ورځې پاتې دي، بل قول دار چې د شوال نه وروسته په محرم کې نبی علیه السلام ووتو. یو قوم دی بنو سلیم، د هغې بنو سلیم سره یې جنګ کړی. یو دا دی چې د وړو کې اختر د میاشت کې وتی دی په دې اول کې، یو دا دی چې د شوال د میاشت ختمه شو د محرم په میاشت کې د بنو سلیم سره نبی علیه السلام جنګ لتلی دی. نو نبی علیه السلام د هغوی د سرکوبۍ دپاره صحابه کرام هغه تیار کړو. نبی علیه السلام ورسره شو ولاړو. دغه بنو سلیم نه چې دوی جنګ له تله مخې نه نو دوی یو علاقې ته لاړو، قدر علاقه ده. نو هغې کې اوبه وې، د هغې اوبو خوا ته دوی پاتې شو. نبی علیه السلام هلته اوسېدو دغې علاقه کې، قدر علاقه کې. صحابه کرام ورسره دي. دوی د بنو سلیم د وجلو دپاره تلي چې بنو سلیم ووجني، د هغې د راګیرولو دپاره. د دغې ځای دغه ځمکه چې دا نه د ځمکې نوم دی قرقره. دا قرقره ورته د دې وجې نه وایي چې په دغې ځمکه باندې شین بوټی نه راخېږي، په دغې میدان باندې کوم ځای کې چې د بنو سلیم له دوی مخې ته تلل جنګ لپاره. او قدر ورته ځکه وایي چې دا علاقه ټوله خړه پړه ده، نو قرقرة القدر ورته وایي. نو د واقعې له نوم قرقرة القدر نوم کېښود چې یو دا شاړه ځمکه ده، بله خړه پړه ده او دومره کمالي ځمکه ده، دومره خړه پړه ده چې د دغې ځای مرغۍ چې دي نو هغه هم خړي دي، اکثر مرغۍ یې خړي دي چې په ځمکه باندې ناست دي نو نه ښکاري، دا ځمکې سره یو شان دي. نو نبی علیه السلام دغې له نوم کېښودو قرقرة القدر. نبی علیه السلام دغې ځای کې 3 شپې وکړې او 3 شپې پاتې شو. خو بنو سلیم هغه تښتېدلي و، پټ شوي، نه راښکاره کېده چې جنګ یې کړی. 3 ورځې تېرې کړې، هلته خو څوک نه و. او بل قول دا دی چې نبی علیه السلام 10 ورځې تېرې کړي دي، خو د هېڅ چا سره یې جنګ نه دی کړی او څوک ورله په لاس نه دي ورغلي. بل قول دا دی چې نبی علیه السلام د قرقرة القدر کې 15 ورځې تېرې کړي دي، خو څوک ورله په لاس نه دي ورغلي. نبی علیه السلام چې د بنو سلیم سره جنگ دپاره تو نو نبی علیه السلام د ځان نه وروسته مدینه منوره کې یو خلیفه پرېښی. او دا طریقه ده چې ټول خلک په جهاد نه په یو ځای باندې نه ځي، وروسته هم څه خلک پرېږدي. نو یو قول مطابق نبی علیه السلام یو صحابي پرېښی دی، سبا ابن ارفع رضی الله تعالی عنه. دا سبا ابن ارفع دی پرېښی. یا بعضو روایتو کې راځي او قول دا دی چې نبی علیه السلام عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه هغه مدینه منوره کې پرېښی چې ته به زموږ نه وروسته پاتې شي او ته به د خلکو رهنمایي کوي. دا غړون صحابي دی تفصیلي واقعه ده چې ته به راشي، سوره نور کې د دې ذکر شته. کله چې د بنو سلیم سره نبی علیه السلام جنګ کو نو دغه جنډه چې وانه هغه سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ سره نو نبی علیه السلام او صحابه کرامو جنگونه کو واپس راغله.